پوهېږم چې ډېر د احساساتو ډېر د جذباتو وخت دی ځکه چې داسې د غر په شان سړی زموږ نه جدا کړلو داسې د غر په شان سړی راله ووجلو چې صدیو کې به هم دغه شان د سړی بیا موږ ته میلاو نه شي د امن د پاسون دپاره یې کمپین کولو را روانو په لاره کې پرې نامعلومو خلکو ډزې وکړې ویویشتو خو د باجوړ خلکو ته یو خواست کومه یو ریکویسټ ورته کومه بیا خاص کر نثارباز ته وایم چې خدای ته وګورئ که چېرې غواړئ چې د مولانا خان زیب قاتل میلاو شي نو د هغه لاش د هغه جسد خاورو ته چې ونه سپارئ ګورئ راوړئ یوه میاشت یوه هفته به یې دلته د جي ایچ کیو یا دلته د کور کمانډر مخې ته کیدو او داسې به ورته ووایو چې تورمخ یا پنجابیه دا دې راته ووژلو د دې سړي قاتل درنه غواړم زما خدای تعالی په ذات قسم وي که ژوندی رانه لاړ شي ځکه چې زما د څومره خلک ووژله آخر به دا په چا ختمیږي دا سلسله هر هغه سړی چې پښتون قام ته شعور ورکوي پښتون قام په دې پوهېږي چې ستا معدنیات څومره دي ته په کومو لارو روان یې ته په کومو لارو چې لاړ شي هغه سړی وژل کېږي نو خدای ته وګورئ چې د مولانا خان زیب جسد چې کوم دی خاورو ته ونه سپارئ راوړئ دلته چې په پېښور کې د کور کمانډر مخې ته کېدو چې پته یې ولګي چې دی موږ ته قاتل راکولی شي او که نه شي راکولی